پرون دماکه شوې ده. پکار خو دا وه چې د ټولې پښتونخوا د جوماتونو امامانو نن احتجاج کړی خو خاموشه دی. نن مدرسه هم خاموشه ده، نن جومات هم خاموشه دی. څه شو هغه مولیان چې د جهاد فتوې یې ورکولې، اوس یو مولا هم نه ښکاري په میدان. حالات خراب دي. څه شو هغه مولیان؟ السلام علیکم گایز، زه یم عارف الله جان او تاسو ګورئ زموږ یوټیوب چینل امید رڼا FM 94. زموږ په پاکستان کې یو هوا روچته شوې ده. هر یو انسان راپسې او په مولا باندې ګوته نیسي چې مولا څه شو. د دې نه مخکې تاسو دا ویډیو کتل د بابک صاحب چې په پېښور پولیس لین کې دماکه وشوه، نو هرې پارټۍ او هر چا به وي او خاص کر عوامي نیشنل پارټي او بابک صاحب به وي چې مولیان ولې نه راپاسي. مولیانو ته پکار دي چې راپاسي، او دا هغه مولیان دي چې د جهاد فتوې به ورکولې، او دا مولیان اوس خاموش ناستي، او دلته امام هم شهید شوی دی او دوی هېڅ هم نه کوي، نه روزي، نه لانګ مارچ له روزي، نه احتجاج له روزي، نه د هغې خلاف څه بیانات ورکوي. بلکل یې ځان خاموشه کړی دی او نه ښکاري. همدغه شان بله ورځ په سوات کې دماکه وشوه. اوس تفتیشي ټیم چې کوم لګیا دی هغې وایي چې دا د شارټ سرکټ د وجې نه وه، خو بیا هم په دغې کې هم علما ټارګېټ کېږي. وایي علما نه روزي احتجاج ده، علما په دې باندې خبره نه کوي. مفتیانو ځان خاموشه کړی دی، فتوې نه ورکوي د جهاد. راپاسې او د دهشتګردۍ خلاف روزي اعلان وکړي. ولې د هر څه دا ټیکه د مولیانو اغوښتې ده؟ که څوک مړ کېږي نو هغې له هم مولا روزي. که چرس خرڅېږي د هغې خلاف هم مولا روزي. مولا به تحریک چلی چې زما په علاقه کې چرس خرڅېږي. که آیس خرڅېږي د هغې خلاف هم مولا روزي. دا نور عوام خو به هېڅ هم نه کوي، بس عوام به صرف ناست دي، تماشایي به کوي. زمونږ مولیانو په سیاست کې لګي، خدمتونه به کوي بغیر پیسو، بغیر اختیاراتو به لګي، شپه خدمتونه به کوي. اوس په دې بلدیاتي انتخاباتو کې د PTI په شانتې پارټۍ چې ما داسې الفاظ زه هغې خلاف نه استعمالوم او نه غواړم، ډېر ښه الفاظ راځي په دې خوله باندې، خو هغه زه نه استعمالوم، چې دا علما پاس شو، د دوی هغه اختیارات یې ختم کړل. هغوی ته پته وه چې زموږ په دې صوبه کې حکومت نه راځي. راشه دا کوم چې پاس شوي دي د اختیارات ختم کا. په صوبایي اسمبلۍ کې بل پاس کړو، د یو ټول اختیارات یې کمشنر SEDC له ورکړل. خو الحمدلله زه په خپل منتخب علماء کرامو باندې فخر کوم چې بغیر تنخواه، بغیر فنډه، بغیر د څه سهولت هغوی لګیا دي د عوامو خدمت کوي. که د اوړو تقسیم دی الحمدلله په منصفانه طریقه باندې هر یو غریب کور ته یې اوړه رسولي دي. الحمدلله هر ځای ته ځان رسولی دی خدمت دپاره. که احتجاج دی روتی دي د ټولو مخکې د علماء کرام روتی دي. که د بجلۍ مسله وي د علماء کرام روتی دي. منتخب نمایندګان د خپلې علاقې هره ذمهواري یې پوره کړې ده. د دې نه مخکې زمونږ په لکونو طلبا شهیدان شو، زمونږ په لکونو علماء کرام شهیدان شو. یو کس رو نه وته دی نه وي چې یار دی یو عالم شهید شو، راځئ چې احتجاج وکړو، راځئ چې دا بل کار وکړو. علما ستړي شو خلکو ته چې روزي روزي، یو کس نه وته. خو چې اوس په عوامو باندې لږه سخته راله، مولا نه ښکاري. مولا څه شو؟ مولا به ستا د هر څه ټیکه اخیستې ده چې مولا به تا له روزي. الحمدلله یې خپل احتجاج ورسره ریکارډ کړي دي. اوس هم لګیا دي د دې ملک پاکستان خدمت کوي، لګیا دي د عوامو خدمت کوي. زمونږ وفاقي مذهبي امور او مفتي عبدالشکور صاحب هغوی شهید شو. د هغې خلاف چې کوم دوی ټرنډ چلو په خپلو ګروپونو کې، وټساپ ګروپونو کې او فیسبوک باندې، په ټویټر باندې، دا انسانیت دی، دا اخلاقیات دي. زمونږ سیاست دومره ګنده سیاست نه و، زمون معاشره دومره بیکاره نه و، نیچ خلک پای کې نه و چې دا کم اوس راغلي خلک دي دې سیاست ته نه د سیاست د الف ب نه خبر دي. چې لږه سخته پرې راشي بیا وایي علما څه شو، علما موږ سره نه ودرېږي، علما نه وځي میدان ته.
او همدغه علماو چې کله په میدان کې ولاړو نو یو قسم نه که د پرویز مشرف خلاف روتی نو دا علما روتی حضرت مولانا سمیع الحق صاحب آی شهید کړي شو کم یو کس روتی دی دا بابک صاحب دی او دا پښتانه ځان باندې غړ کړ د پښتنو نوم لیکي چې موږ پښتانه یو د پښتنو د حقوقو لپاره روتی یو سمیع الحق صاحب پښتون نو هغه د کوم ځای نه راغلی د پنجاب نه خو نه راغلی زمونږ د دې اکوړه خټک نو شهر او که نه کوم یو کس روتی د هغې دپاره چې احتجاج یې کړی دی روډ یې بند کړی دی یا تعزیت له موږ راغلي چې یار تاسو یو لوی عالم شهید شوی دی موږ تاسو د تعزیت له راغلي یو صرف خبرې کوي د پښتون په نوم باندې پښتانه دوکه کړل چا د پنجاب په نوم باندې پنجابیان دوکه کړل دغه علما دي چې د عوامو په هر دک او درد کې شریک دي همدا علما دي چې عوامو سرشانه بشانه ولاړ دي په هر ځای کې زما عزتمندو صرف دا علما کرام دي چې دا زمونږ غمخواران دي په هر کار کې د دې نه علاوه هر یو کس غل دی ومې کتل هر یو کس مو کتل چې هغه څنګه دی ټول مکمل غلی دي یو پکې دا نشته چې هغه د عوامو د مفاد لپاره کار وکړي د پی ټی آی ولا ځان ته دومره خدمتګاران وایي او وایي چې موږ پاکستان لپاره څه کړو دي به د منتخب بلدیاتي نمایندګانو اختیارات نه ختمول که دوی ځان ته دومره نران وایي دوی به د هغې حق پرې نه اخیسته د بلدیاتي نمایندګانو حق یې واخیسته بلدیاتي نماینده کار هغه د غریب خلکو خدمت یو دی هغې نه حق واخیسته نو تاسو په خپله سوچو کې چې دا ستاسو غمخواران خلک دي او اوس هم که لګیا دي هغوی انتخاباتو مطالبه کوي نو په خیبر پښتونخوا کې نه کوي په پنجاب کې د هغې مطالبه کوي چې په پنجاب کې د الیکشن وشي ولې دې صوبه کې ولې نه کوي هغې ته پته چې دلته زموږ حکومت نه راځي هغې ته ښه ښکاره پته ده ښه ورته ښکاره معلومه ده چې په دې صوبه کې زموږ حکومت راتلل دا ناممکن خبره ده اوس دې مولیانو ورته انشاءالله داسې اتحاد جوړ کړی دی په دې ټوله صوبه کې چې سر به پرې وګرځوي سر لہذا سترګې او غوږونه کولاو کې دا خلک هیڅ چارې ستاسو په کار نه راځي دا د خپلو مفادو دپاره روتي دي صرف خپل مفاد دي نور هیڅ هم نشته یو میگا پروجیکټ نشته په 10 کالو کې په دې خیبر پښتونخوا صوبه کې دوی حکومت وکړي یو میگا پروجیکټ نشته بی آر ټي یې جوړه کړې د هغه د الیکشن نه صرف عوامو له په دې سترګو باندې هغه لاس یې ښودلي وو سترګې یې ولې پټولو چې یار مونږ تاسو له څه کار وکړو په دې صوبه کې نه میډیکل کالجونه شته نه څه نور پروجیکټ شته یو میټرو هم د دې خلاف عمران خان روتي وو او وایي دا وایي جنګ لا بس دی ورته وایي په پنجاب کې چې کوم میټرو جوړه شوې وه په لاهور کې هغې ته عمران خان جنګ لا بس وي دا خو جنګ لا بس دی او همغه پروجیکټ یې راوړو دلته جوړ کړ دا صرف د پښتنو له په دې سترګو باندې لاس یې ښوده سترګې ولې پټولې چې ګورې مونږ خو کار کوو او تاسو له مونږ غټ سهولت درکړه